میاشت د رمضان المبارک کی اللہ تبارک و تعالی خپل عظیم کتاب قرآن معظم قرآن مکرم په دغه میاشت د رمضان المبارک کې نازل کړی دی. د دغه قرآن عظیم الشان ډیر حقوق تی په مونږ او تاسو باندې، او بیا هر مؤمن موحد مسلمان باندې دا لازم دي چې د دغه حقوقنا او د دغه فرایضنا هر مؤمن موحد مسلمان خپل ځان آگاه کی او ځان ترنا خبر کی. لکه من جمله د دغه نا چې اول نمبر په مؤمن موحد مسلمان باندې دا لازم دي چې په دغه کلام معظم په دغه قرآن مجید باندې با مؤمن موحد مسلمان ایمان ساتي، یقین به ساتي، او دا په خپل زړه کې په خپل ذهن کې کلک عقیده او مضبوط عقیده جوړي چې دا کلام الله دی، دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه نازل شوی کتاب دی. اول بدا عقیده مؤمن مسلمان په خپل ذهن کې دا جوړي. بیا دویم نمبر کې په مؤمن موحد مسلمان باندې دویمه فریضه د قرآن عظیم الشان دادا چې ما فی القرآن سهم پر قرآن عظیم الشان کی موجود دی، هغه که احکام دی، هغه که مسائل دی، هغه که اوامر دی، هغه که نواهی دی، هغه که قصص دی، هغه که د قرآن عظیم الشان هر نقطه دا، نو د خپل وس موافق به مؤمن موحد مسلمان د دې زده کړه کوي، د دې زده کړه به کوي، دا به عملي کوي په خپل ځان باندې، په خپل اهل باندې، په خپل معاشره کې. دویم نمبر فریضه په مؤمن موحد مسلمان باندې د قرآن عظیم الشان زده کړه ده او د دې احکام منل دي. بیا دریمه فریضه د قرآن عظیم الشان دا د په مؤمن موحد مسلمان باندې لازم دی ور باندې چې د دې قرآن چې نازل په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم چې نازل دی په مبارک علیه السلام باندې، د دغه قرآن دفاع، د دغه قرآن حرمت او دفاع په هر مؤمن موحد مسلمان باندې لازم ده. د دې دفاع وکړي کپا اسلامی لباس کې یا په غیر اسلامی لباس کې د دې قرآن تحریف څوک کوي، د دې قرآن تحریف څوک کوي، نو په هر مؤمن موحد مسلمان باندې دریمه فریضه دادا چې د دې قرآن دفاع وکړي. څه شی به کوي مولوی صاحب؟ دفاع به کوي، د عزت خیال به ساتي، دانه چې صرف فقط په خلی باندې به انسان مسلمانی او نور بس کدا دین اسلام شعائر و خلق سپک گوری یا د دین اسلام د شعائر و خلق بے حرمتی کئی، موتا بیا وقت کی غلی پاتی کی گناہ. دا د ایمان تقاضا دا ندا، د ایمان تقاضا دا دا چې څنګه مؤمن مسلمان موحد مسلمان ایمان ساتي، یقین ساتي په الله او د هغه پر رسول باندې، د هغه رسالت منی، دغه شانته په مؤمن مسلمان باندې د قرآن عظیم الشان دفاع هم فرض ده. د دې خیال ساتلم په مؤمن موحد مسلمان باندې فرض دي. سلورمه فریضه د قرآن معظم، د قرآن معظم مکرم دادا چې الله تبارک وتعالی دا قرآن عظیم الشان په کوم اوصاف باندې، په کوم اوصاف باندې الله تبارک وتعالی دا قرآن عظیم الشان موصوف کړي دي. قرآن عظیم الشان لچ الله پاک کم صفات ورکړي دي، د دغه صفاتو دغه تمام صفات په مؤمن موحد مسلمان منی مع صفاته. لکه مثال به در کم پوی بشه پوی نشوه په دې سلورمه فریضه باندې. مونږ استاد دا عقیده ده چې مونږ ایمان ساتو په الله باندې. په چا باندې ایمان ساتو؟ الله باندې. روزه زمام د استاد څنګه دا څه ده کنه؟
نو شوق سره به جواب راکوي زمام خلو چیږي او تاسو راته ناستې یې مونږ او تاسو په چا باندې ایمان ساتو په الله تبارک وتعالی باندې ایمان ساتو او د ایمان ساتلو سره زمونږ او تاسو دا عقیدم په ذهن کې جوړه ده چې زمونږ رازق څوک دی الله دې مونږ رزق څوک راکوي الله تبارک وتعالی راکوي قرآن په دې گواه دی والله خیر الرازقین دغه شانتی زمونږ او تاسو مالک څوک دی الله پاک دی دغه شانتی زمونږ او تاسو د حفاظت کوونکې څوک دی الله تبارک وتعالی زمونږ او تاسو حفاظت کوونکې دی اوس که یو انسان راپاسی او هغه دا خبره وکړي چې الہ منم الله تبارک وتعالی منم خو د الہ العالمین چې کوم صفت رزاقیت ته چې کوم صفت رزاقیت ته چې کوم د رزق ذمہ الله تبارک وتعالی اغست دا د رزق دا ذمہ د خدای پاک زنه منم د رزق دا ذمہ د خدای پاک زنه منم یعنی دا رزق مال الله پاک نه راکړي بل څوک یې راته راکړي نو تاسو نه تپوس کوم تاسو خو ډیر زیرک خلک یې دغه انسان مؤمن مسلمان پاتې کېدی شي شوق سره جواب راکړي لکه چې پوه نه شوی پې دغه انسان مؤمن مسلمان پاتې کېدی شي نشي پاتې کېدی دغه انسان مؤمن مسلمان نه دی دغه انسان کافر دی ځکه چې الہ منی خو د الہ العالمین صفت نه منی صفت رزاقیت نه منی دغه شانت زما معزز دا مثال مې صرف په دې اساس او بنیاد درکړ چې قرآن عظیم الشان څلورمه فریضه دا ده چې مونږ او تاسو به قرآن منو خو د قرآن صفات په منو چې قرآن الله تبارک وتعالی کوم صفات ورکړي دي دغه صفات په مؤمن موحد مسلمان منی د قرآن عظیم الشان خو ډېر صفات دي په ډېرو صفاتو باندې موصوف دی دا مبارک کتاب خو یو صفت د قرآن عظیم الشان هغه دا دی د الله تبارک وتعالی قانون دا دی دا ترتیب دی چې الله تبارک وتعالی په دې قرآن عظیم الشان کې شفا ایښې ده څه ورکې ایښې دي شفا یې ورکې ایښې ده یعنی الله تبارک وتعالی دا قرآن عظیم الشان په صفت شفایت باندې موصوف کړی دی په دې قرآن عظیم الشان کې شفا اچولې ده پنځلسمه پاره کې الله تبارک وتعالی فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء بشک دا قرآن عظیم الشان مونږ نازلو لپاره د شفا د خلکو په دې قرآن عظیم الشان کې شفا پرته ده زمونږ او ستاسو لپاره اوس که د یو انسان ته د عقیدی بیماری لګېدلې ده د انسان د پاره د عقیدی بیماری د هغې شفا په څه کې پرته ده په قرآن عظیم الشان کې پرته ده یا یو انسان ته د عمل بیماری لګېدلې ده عمل خراب دی او په دې روژه کې خپل د نیک اعمالو اهتمام نه کوي نو هغه که غواړي چې زما د اعمال صحیح شي د قرآن عظیم الشان موافق دي شي نو هغه د پاره د اعمالو اصلاح او د اعمالو شفا په څه کې پرته ده په قرآن عظیم الشان کې پرته ده اوس که یو انسان د ویښتو د سر نه واخله د ویښته د سر نه واخله تر خپې د دې نوک پورې په بدن کې کوم یو بیماری ورته لاحقه ده یو بیماری ورته راغلې ده او د هغې علاج نشته دی نو الله تبارک وتعالی په دې قرآن کې دغه انسان د تمامو بیمارو دپاره په دې کې ورته څه شي ایښی دی شفا یې ورته پکې ایښې ده ځکه الله تبارک وتعالی خبره خلاصه کړې ده چې په دې کې څه شی پرته ده شفا ده پکې زما معززو اوس په مونږ او تاسو څه کوو اوس په د شفا د پاره د شفا به حل څه شی وي اوس په قرآن مونږ او تاسو راخلو په ځان باندې به مګو یا به د قرآن عظیم الشان نه به بلا تعوذ بالله بلا تشبیه کیپسول به ترې نه جوړو هغه به خورو هغې سره به مونږ کې شفا راځي نه یا به د قرآن عظیم الشان څه بل څه نه د قرآن عظیم الشان نه به شفا څنګه اخذ کې زمونږ او ستاسو سلفو زمونږ او ستاسو صحابه کرامو زمونږ او ستاسو مشرانو مونږ او تاسو ته د قرآن عظیم الشان نه د شفا اخذ راته ښودلی دی د شفا اخذ به ترې څنګه کې په محله کې او په کلي کور ګاونډ کې او په علاقه کې به یو مبارک شخصیت وګورئ څه شی شخصیت به وګورئ یو مبارک انسان به وګورئ یو ښه عالم به وګورئ چې هغه باعمل عالم وي په قرآن او په حدیث باندې عمل برابر وي هغه له به لاړ شي هغه ته به وایي صاحبه لږ د قرآن عظیم الشان آیاتونه راته ولوله لږ د قرآن عظیم الشان آیاتونه اولوله راته هغه به په خپلې خولۍ مبارکې باندې د قرآن عظیم الشان آیاتونه اولولي او هغه آیاتونه به په تا باندې چوف کی هغه آیاتونه به په تا باندې دم کی د هغې دم له وجې نه به الله تبارک وتعالی څه شی درکړي شفا به درته درکړي
یا زمونږ استاد سلف او تفسیر قرطبی او تفسیر مدارک او علامه ترمذی په خپل جلد ثانی کې ذکر کړی دی چې دا قران عظیم الشان س آیاتونه اولی ک په یو کاغذ باندې او دا په اوبو کې واچوا او هغه اوبو اوس کا الله تبارک وتعالى د قران له خاطر به تعالی خدای پاک شفا درکې درته مونږ تاسو له شفا الله تبارک وتعالى په قران کې خدا مونږ قران منو خو قران د صفات سره نه منو د قران عظیم صفت هغه دا چې په دې کې الله تبارک وتعالى شفا اچولې ده لکه څنګه چې عبد الله ابن عبد بن العاص رضی الله تعالی عنه مبارک یو صحابي دی ترمذی شریف کې جلد ثانی کې دا حدیث موجود دی د مبارک پس دعاګانې راواغشتې او په یو کاغذ باندې به اولی کله او بیا به یو معصوم ته معصوم خو تلاوت نشي کولی کنه معصوم تلاوت کولی شي وړو کې معصوم نشي کولی تلاوت هغه مبارک ته د قران آیاتونه به په یو کاغذ باندې اولیکل په یو کاغذ باندې به د قران عظیم الشان آیاتونه اولیکل او دا به د معصوم ته په غاړه کې واچول د یو وخت لپاره الله تبارک وتعالى به د دې آیاتونو لوجنه د معصوم ته شفا ورکړه دا زمونږ استاد د قران عظیم الشان معمول دی اوس یو انسان وای ز قران وایم ز څه کوم قران را واخلي قران وای حدیث وای ځان تعالیم وای خو لیکن په قران عظیم الشان سره د صفاتونه منی سره دا صفاتونه منی تاسو ته مخکې ما مثال پیش کړ یو انسان دی چې هغه څه کوي هغه د خدای تعالی تمام صفات منی خو یو صفت نه منی نو دی مسلمان پاتې کېدی شي نشي پاتې کېدای دغه شی قران عظیم الشان تمام صفات به منی نو البا الله تبارک وتعالى ته د دې قران عظیم الشان نه مستفیض کوي او د دې برکت پتا ته ملاويږي بخاری شریف کی حدیث موجود دے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی دے دا مبارک یو ځل د خپل صحابه کرام سره د مدینه منورې نه بهر په سفر باندې لاړ په سفر باندې چې کله لاړ یو کلی ته ورسېدل پاغه کلی کې په دې صحابه کرام باندې شپه راغله ما په دې پښتو باندې پوهیږي شپه پیراله چې کله پښه راغله دا صحابه کرام لاړل دا کلی مشر ته ویلې دا کلیوالو ته ویلې چې مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه یو په مونږ باندې شپه راغله د تاسو مونږ له د شپې تنظیم وکړي مونږ له د شپې ځای راکې راته صحابه کرام چې ورته کله دا خبره وکړله هغه د کلی خلکو دا خبره ونه منله دوی له د شپې ځای ورته ورنک دا صحابه کرام را روان شو دغه کلی نه بهر راوتل او د کلی نه بهر په صحرا کې خیمه واچولا او الته د خپل شپې تنظیم برابر کا د شپې په وخت کې دغه کلی مشر چې کوم دی دغه مشر یو لړم او خوړه دغه مشر سو خوړه لړم اوچیچا چې کله لړم اوچیچا صحابه کرام خو بهر د کلی نه الته خیمه چولې وا دغه کلی څخه خلق راغلل د صحابه کرام ته فرمایي تاسو خو د پیغمبر خدا صحابه تاسو کې هل فیکم راق تاسو کې یو دمګر شتا تاسو کې داس یو دم کون کې شتا صحابه کرام ورته عرض کوي دم کون کې شتا خو په شرط د دې چې مونږ تاسو نه بیګا شپه غوښتا خو تاسو مونږ لشپه نه درا کړي اوس په مونږ دم اچو اوس په مونږه دم اچو خو دم بدرنا د دم به تاسو نه به مونږ عوض اخلو یعنی د دې بس نه ست تاسو مونږ ته عوض راکوي یا برته پیسې راکوي یا چې هر څه د بخاری شریف حدیث ته بخاری شریف دلته ما سحر کې شروع کړم د سحر بل نمبر د بخاری شریف بیانوما د روزي مسائل ته بیانوما بخاری شریف هغه کتاب دی چې اصح الكتب بعد کتاب الله الصحيح البخاري پس کتاب الله نه پس قرآن عظیم الشان نه چې صحیح کتاب دی هغه کوم یو کتاب دی بخاری شریف دی بخاری شریف کې دا حدیث درې ځای ذکر دی سو ځای ذکر دی ورکه ځان خبر کوم درې ځای په بخاری شریف کې دا حدیث ذکر دی یو ځای کې دا حدیث مجمل ذکر دی مجمل معنا مختصر ذکر دی او په دوو ځایونو کې بیا دا مفصل ذکر دی او په یو ځای کې په دې حدیث کې رمه راغلی ده رمه دي ته ویل کېږي د دریو نو د لسو نه چې کومې زیاتې ګډې وي بزي وي هغې ته رمه ویل کېږي او چې کله د دریو نه کمې نو هغې ته بیا عدد ویل کېږي نو په یو ځای کې لفظ د رمې راغلی دی او په یو ځای کې 13 ګډان راغلي دي څو ګډان راغلي دي 13 ګډان صحابه کرام ورته عرض وکړي چې دم باچو خو د دم به مونږ تاسو ته به مونږ تسلا کوي د دې براته عوض را کوي صحابه کرام بس دوی سره خبره کېده اخر چې خبره جوړه شو په 13 ګډانو باندې په 100 ګډانو خبره جوړه شو په 13 ګډان سوچ کوا 13 ګډان یو ګډ چې خ ګډکلی 500 زره رقم نشته 13 ګډان په یو دم باندې
صحابه کرام ور سره خبره ومنله، هغوی ور سره رښتیا خبره ومنله. کس راغی، کس یې دم که چې کس څنګه کېناسته. د حدیث الفاظ دي چې اوه کرته په سوره فاتحه شریفه ولسته. سبحان الله. هو سوره فاتحه شریفه په ولستله. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي په دې سوره فاتحه کې د هر بیماری علاج موجود دی. د هر بیماری علاج په سوره فاتحه کې موجود دی. صحابه کرام په دا سوره فاتحه شریف څنګه ولستله، صحابه کرام فرمایي وی چې څنګه دې دم ک او و کرته دا دم په واچو، وی دا کس داسې پاسې ده، داسې روغ رمړ شو د کلی دا مشر لکه اوخ چې د عقال نه پاسي. دا اوخ تاسو کتلی وی دی اوخ ته خلکا مړی کې ورته رسې نه اچي د تړلو دپاره. دی چې کله کینی نو دی عقال ورته، عربان ورته عقال وی، او زمونږ دا پښتانه والله اعلم چې څه ورته وی نو داسې یو دغه شانتې جوړ کړي وي ګول سیز وي، چې کینی دی کونډې ته ورته واچي. نو چې کونډې ته ورته واچي بس هغه لاک شي، هغه بیا نشي پاسې دی. نو صحابه کرام فرمایي چې څنګه د باندې دی صحابي دم واچو، وی دی داسې پاسې ده لکه اوخ چې د عقال نه پاسي. سبحان الله. داسې نیغ پاسې ده، داسې روغ رمټ پاسې ده. چې څنګه دې پاسې ده د صحابه کرامو له 13 ګډان ورکړل. صحابه کرام دغه ځای نه مدینه منورې ته را روان دي، خپلو کې خبرې کوي. وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه راشه تپوس وکړه، پوښتنه ترېنه وکړه چې موږ دا ګډان په دې دم باندې اغوستي دي، آیا دا موږ دپاره جایز دی او که جایز راته نه دي؟ چې څنګه رالل مدینې منورې ته، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظار او قربان هغه مبارک ته فرمایي وي موږ داسې معامله کړې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي دا خو تاسو ډېر بهترین کار کړی دی. وجعلوا لي سهما، تاسو خو بهترین کار کړی دی، په دې ګډانو کې ما دپاره مې حصه وکړئ، مالم په دې ګډانو کې حصه وکړئ. نو بیا صحابه کرامو دوی ته مبارک تم چې کم دی د ګډ حصه مې ورته ورکړه. پکې زما معززو د خبرې مقصد مې دا دی، په قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی شفا یې ده. سیور کې یې دي شفا یې پکې یې ده. زمونږ او ستاسو عقیده د انګریز جوړ شوي دوی باندې زمونږ او ستاسو عقیده پخه ده، هغې باندې پخه ده که نه؟ هله پینډال واچوه، هله سربیکزډ واچوه، هله دا واچوه، خو لیکن په قرآن هم بیا عقیده پخه نه ده. په قرآن چې تر څو پورې زمونږ او ستاسو عقیده پخه شوه نو الله تبارک وتعالی به زمونږ او ستاسو مشکلات حل. نو دا د قرآن عظیم الشان ما درتا هغه یو څلور حقوق کې مې درته څلورم حق کې لږ تفصیل وکړم. ما بل حق د قرآن عظیم الشان دا مطالعه کړی چې د قرآن عظیم الشان 15مه فریضه په موږ او تاسو باندې دا لازم ده چې د قرآن عظیم الشان علم به حاصلو. سبق علم به حاصلې. 15مه فریضه اول نمبر فریضه مې دا یاد کړه، تاسو نه راغلي چې د قرآن عظیم الشان اولنې فریضه په مؤمن مسلمان باندې دا ده چې په دې باندې به کامل ایمان ساتي چې دا د الله تبارک وتعالی کلام دی، دا به مضبوطه عقیده ساتي. دویم نمبر فریضه د قرآن عظیم الشان هغه دا ده چې ما فی القرآن، چې په قرآن عظیم الشان کې څه هم موجود دي، هغه که احکام دي، هغه که قصص دي، هغه که اوامر دي، هغه که نواهی دي، هغه تمام شینو باندې به ته عمل کې زده کې به او بیا به عملي کې. او دریمه فریضه ما دا بیان کړه چې دریمه فریضه په هر مؤمن مسلمان باندې دا ده چې د قرآن عظیم الشان نه به دفاع کوي. څه شی به کوي؟ دفاع به نه کوي. د دې قرآن عظیم الشان کې قادیانی پکې کار کوي، که شیعه پکې کار کوي، که پرویزی پکې ګوتې وهي، نو په مؤمن مسلمان، په ساده مسلمان باندې دا لازم دي چې د دې نه به دفاع کوي. څه به کوي؟ تینا دفاع به کوي. څنګه چې ایمان ساتل په موږ او تاسو باندې فرض او لازم دي، دغه شانتي د قرآن عظیم الشان د عظمت او د عزت خیال ساتل دم په موږ تاسو باندې فرض دي. او څلورمه فریضه مې درته دا بیان کړه چې قرآن عظیم الشان له خدای پاک څه صفات ورکړي دي، چې ډېر صفات دي، چې څومره هم صفات خدای پاک دې قرآن ته ورکړي دي، د هغې تمامو صفاتو باندې به ته یقین ساتي او دا به ته مني. نو یو صفت مې درته دا بیان کړه چې الله تبارک وتعالی 15مه پاره کې ذکر کړی دی چې په دې قرآن کې ما د مؤمنانو مسلمانانو دپاره شفا ایښې ده. څه مې پکې ایښې دي؟ شفا ایښې ده. نو مؤمن مسلمان به د دې قرآن دا صفت شفایت د دې طبقانی کیږي او دا به مني. اوس که یو انسان قرآن وي، حدیث وي، خلکو ته درس تدریس کوي او د قرآن عظیم الشان دا یو صفت چې شفا پکې پرته ده د دې نه قانع نه دی او دې ته مع صفاته قانع نه دی، نو دا فقط صرف مؤمن دی، بس صرف دخلي مسلمان دی. دته د کمال ایمان ورته دی انسان ته حاصل نه دی. که میاشت د رمضان المبارک د عبادت اهتمام پکې کوي، د ذکر فکر اهتمام پکې کوي، ځکه حدیثو کې راځي چې په ورځ د قیامت باندې به دا روژه د انسان لپاره شفاعت کوي. نو که روژه دې سمه نیولي او په روژه کې دې دا
فسق او فجور نو د دین د ځان ساتلی خدا روزه به شفاعت وکي او کچرته په روزه کې د عبادت خیال نه ساتلی د ذکر خیال دی نه ساتلی د غیبت نه ځان نه ساتلی نو بیا یاد ساته بیا د روزه ته د لپاره شفاعت نه کوي او دویم به ورځ د قیامت باندې قران شفاعت کوي څه شی به شفاعت کوي قران نو کوشش وکړئ چې قران عظیم الشان اهتمام تلاوت ذکر فکر په دې کې زموږ استاد کامیابی ده الله تبارک وتعالى دې په دې چن خبرو مال د عمل کولو توفیق راعطا